سلام ورته ولې دا دربار رسالت ده دربار محمدي ده لدې در څوک خالی نه دي تللی نه غواړه چې شی وایي ده ورته ویل ای دی الله نبي سهار مالې چې کله زه په خپله ډیوټي باندې وځم د تا غلامان عاشقان په غلطه لاره لګوم زه خپلې ډیوټي ته ځم حضرت جبریل امین روح الامین د نورې مخلوق سرداره فرشته راسي په مخ باندې مې یوه چاپړې خو وایي یا رسول الله در بره سهاره د ما سر چکر راکوي نو څه یایې د چاپړېخې چې مې خلاص کړه د چاپړېخې مې خلاص کړه عزیزانو نبي علیه الصلاة وسلام در پسې کله لین راغوی دا سوال یې وکړئ دی خالد نه ده تللی له دره نو کلمه گو امتي چې میلاد مصطفی جوړ کړي د نبي علیه الصلاة وسلام د ذکر محفل جوړ کړي او په دې محفل صدارت هم د نبي علیه الصلاة وسلام آل کوي چې دی تسه لمن راوړي تسه جولۍ راوړي د ما دا ایمان ده د ما وجدان دا یایي د رب په عزت ته مې قسم وي چې شیطان خالی نه ده تللی نو کلمه گو مسلمان به ولې سبحان الله شیطان خالی نه ده تللی نو د تا به څومره شان تا خو کلمه د رسول الله ویلې ده غلامي دې د نبي علیه الصلاة وسلام اختیار کړې عزیزانو د نبي علیه الصلاة وسلام رحمت او شفقت د دو جانو سردار سید عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دای مبارک چې به کله لمانځه ته تو په لارې کې یو سپین ږیری وله دشمن اسلام د رسول الله کلمه یې نه وه ویلې د دې طریقه دغه وله چې کله به د دو جانو سردار په لاره تېرېدوی دې به د ګندګۍ یو ټوکرۍ راډکه کړې وه د ګند نو به نبي علیه الصلاة وسلام به د نوز بلار غورځاره کړه رسول الله به دعا نه ده ورته کړې رسول الله سزا نه ده ورکړې نبي علیه الصلاة وسلام به خپلې جامې مبارکې په اوبو باندې بېرته صفا کړې لمانځه ته به ولاړ واپس به راغوسې بیا به تېرېدوی روزانه به دې دغه کار کاوه ګند به په نبي علیه الصلاة وسلام په پاک وجود باندې ورچاوه رسول الله به دعا نه ده ورته کړې اخر وخت زمانه وته المختصر یوه ورځ دا په دیواله باندې یا په بام باندې نه وه درېدله ګند یې په رسول الله باندې نه رواچاوه نبي علیه الصلاة وسلام چې کله لمانځه ته ولاړ له خپلو اصحابو چې پوښتنه وکړه یا روزانه چې به یوه ډیوټي کړله هغه بیبي هغه خو نن نه ولیدله دښمنانو پوښتنې هم کړې رسول الله نو د عاشقانو پوښتنه به ولې نه کړي عزیزانو نبی علیه الصلاة وسلام ولې نن مو نه ولیدله یا رسول الله خو ناجوړه ده بیماره ده ډېره ناجوړه ده نبی علیه الصلاة وسلام ورته ویل چې لمونځونه وکړئ له ما سره واپس راځئ چې پوښتنه یې وکړي سید عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم ما د تا ښایسته پیغمبر راغوی دروازه سې وټکوله دا ډېره ناجوړه ده دې غږ ورته راوکړې څوک نسته خو لیکن زه بیماره یم ناجوړه یم لاچاره یم داسې که څوک پیدا شي د خدای بنده ډېره تږې یم که یوه پیاله اوبه راکړې ما د تا ښایسته نبي ورغوی اوبه یې هم په خپل لاس ورکړلې د دې پوښتنه یې هم وکړله دا حیرانه سوه دې چې کله نظر په رسول الله ولګېدوی دې ویل څوس به ما ته سزا راکړي ولې ما ډېره زیاتي کړې ظلم مې کړی ده ګند به مې په لار کې ورته واچاو په ده مبارک مې ګند رچولی ده سزا به راکړي چې کله نبي علیه الصلاة وسلام ورته راغوی رسول الله سزا نه ده ورکړې دعا یې ورته وکړله نو عزیزانو اخیری عرض درته وکم بیا اجازت نبی علیه الصلاة وسلام موږ ته دا سبق راکړی چې په همسایه باندې هم شفقت کوئ که څوک ازغي یا کاڼي په لارې کې درته اچوي تاسې په مقابله کې ازغي مه ورته اچوئ بلکې تاسې ګلان ورته پرېږدئ عزیزان محتشم د نبی علیه الصلاة وسلام یو عاشق وی مور و پلار یهودیان دي دایم بچی د په عمر کې کم ده نبی علیه الصلاة چې به کله لمانځه ته تو رسول الله صلی الله علیه وسلم کم واړو ماشومان بچیان به په لارې کې ورته ولاړو د نبی علیه الصلاة وسلام د چهره انور د وخت دوها د ښایسته چهرې دیدار لپاره به په انتظار کې ولاړو دا د یهودي بچی به روزانه نبی علیه الصلاة وسلام ته په انتظار کې ولاړو سید عالم ما د تا ښایسته پیغمبر چې به کله تېرېدوی د مسلمان بچي په سر به هم لاس تېر کړو د کافر بچي په سر به هم لاس تېر دی به هم په غېږ کې واخیستو وخت زمانه وتله د دې بچي په زړه کې په سینه کې د نبي علیه الصلاة وسلام دومره محبت جمع سوی دومره محبت یې جمع سو کلمه یې نه مور و پلار ویلې ده نه ده ویلې ده خو لیکن چې کله به د رسول الله د راتګ ټیم سوی ده به څه وخت مخکې خپلو ملګریو ته ورغو کور ته دروازه به یې وټکوله اتې به ورته ویلې راځئ نه میدان ته چې ساعتونه تېر دوی به په ساعت ولګول خپله به په انتظار کې ورته کېناستل
سبحان الله خو وایي سبحان الله. زه د سړه مجمع کې تقریر نه کوم، لږ دی ګرم غوندې طبیعت خلک دي، ما په کار دي. محبت سره وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید عالم را به ودی به مرواخستو، بیا به دی وروي د ملګریو دروازې به وټکولې، ولې دته به ټیم معلوم شي رسول الله اوس تیریږي ټیم پرده. دوی به را جمع کړلو د ساعت په بانه باندې سره راځي ساعت تیر کو، دوی به په ساعت ولګول، خپله به په لارې کې ورته کېناستل. وخت زمانه وتله دا بچی لویږي، په زړه کې د رسول الله محبت زیاتېږي، د نبي علیه الصلوۃ والسلام عشق یې په زړه کې زیاتېږي. یو ورځ رسول الله راغی، دا بچی یې نه ولید، نورو ته یې وویل څه چل ده، ډېرې شپې کېږي، هغه تاسې ملګری زه نه وینم، تاسې ملګری نه وینم. دوی ورته ویل یا رسول الله، یا حبیب الله، ای د الله نبي، ای د الله ښایسته پیغمبره، ای د الله محبوبه، هغه د موږ ملګری چې د تا په انتظار کې به ناست وي، خو ډېر سخت ناجوړه ده، بیماره ده یا رسول الله، ناجوړه ده، د مرګ په بستر باندې پروت ده، په خوله باندې یو الفاظ دی، کاش روان خو یم له دې دنیا جي محمد رسول الله مې لیدلی وای، روان خو یم چې د خپل یار دیدار مې کړی وای. نبی علیه الصلوۃ والسلام به له محبت سره د یار بلوي، کاش کش خپل یار مې لیدلی وای. داسې محبت یې د نبی علیه السلام په زړه کې پیدا سوی. عزیزانو، مور او پلار ته یې وویل، مور او پلار ته یې وویل چې روان خو یم، لږ وخت د زه به سترګې پټې کم، له تاسې به جدا سم، خو لیکن د ما یو ارمان ده، هغه ارمان را پوره کړي. دوی ورته ویل څه ارمان دي ده؟ د ما یار محمد رسول الله په ما خبر کړي. وایي سبحان الله، محمد رسول الله په ما باندې خبر کوي. پلار یې روان شوی چې بچی مې د له ما جدا کېږي، د ما د زړه ټوکړه ده، د ما د زړه ټوټه ده، یو ارمان یې ده چې کله روان شوی سوچ یې وکړي چې کلمه مې نه ده ویلې، خو داسې محمد به راشي که به نسي راپوښتنې ته، چې کله روان شوی یې ابا ولې ودرېدلې، ای زوی کلمه مې نه ده ویلې، خدا دی راسي د تا پوښتنې ته که نسي را، ای درې زما محمد داسې معمولي عظمت او د شان وال نه ده چې په کائنات کې خدای را دوري د چا څوک نه وي، د هغو محمد رسول الله ورسه پیغام خو وروړه چې کله یې پلار روان سوی، یوه ګلۍ به کراس کړي، څومره ځنډ به دی تللی، څومره وخت به وتلی، بچي داسې حرکت وکړي چې حرکت یې وکړو، مور یې ورته ویلې څه چل ده؟ د ما یار را روان ده، محمد رسول الله را روان ده. مور چې کله دروازې چې د بندې وکتل، څوک یې ونه لیدل، دی وویل چې د زوی مې آخري وخت د ناجوړه ده، په ځان نه پېژي، ځکه دا خبرې کوي، یی زوی نشته محمد، یی ما ته خوشبویي راځي. چې کله یې پلار روانو مخ ته یې وکتل، د دو جانو سردار ما او د تا ښایسته نبي د الله حبیب را روان ده. ته ورته وویل چې یا رسول الله، د ما بچی ډېر سخت ناجوړه ده، په انتظار کې چې به تا ته ناسو هغه بچی. رسول الله ورته ویل ته مې اوس خبره یې، زه خو روان دي د پوښتنې ته یم، زه خو روان دي د پوښتنې ته یم. نبي علیه الصلوۃ والسلام را روان ده، چې کله نبي علیه الصلوۃ والسلام المختصر کور ته راورسېدو، د کور دروازې ته راورسېدوی، ګیټ ته راورسېدوی، خپل مبارک قدمونه، هغه قدمونه چې الله په قرآن کې یایي لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، الا ای نبی د مکې په بازار دې مې قسم یې، یا الله ولې قسمونه خورې، ای وانت حل بهذا البلد، قسم یې ځکه خورم ای حبیبه په دې بازار کې قدمونه دې تا لګېدل، قدمونه دې هغه قدمونه. څومره بختوره دروازه، څومره بختور کور ده چې د سید عالم ورې قدم ولګېدوی، زوی په حرکت کې راغوی، بچی یې په حرکت کې راغوی. رسول الله ورته ویلې سر ولګوه ناجوړه یې، ده ورته ویل یا رسول الله چې ته را روان یې او زه پروت یم، دا خو کېدای نشي، د ده اخري سوګلۍ دي، اخري ټایم ده، د مرګ وخت یې ډېر را قریب ده، ډېر سخت ناجوړه ده، ساه یې دلته را رسېدلې ده. نبي علیه الصلوۃ والسلام ورته وویل ته خلکو ته یایې چې محمد رسول الله د ما یار ده، که چیرې ما یار بولې نو د یار خبره سړی مني، د یار خبر نه ړنګوي. څه وکړم یا رسول الله؟ که یایې چې محمد د ما یار ده، بیا د یار خبره ومنه، ویایې چې لا اله الا الله محمد رسول الله، مخې تاسې ویایې لا اله
اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایا په خپل ښایسته زبان سره بچي وویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله بچي پلار ته وکتل پلار یې وویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله مور ته یې وکتل مور یې وویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله اے د ما عزیزانو د رسول الله قدم یې په کور کې ولګېد وی ټول کور ټول فیملی په اسلام باندې مشرف عزیزانو تاسې ډېر وخت راشي په میلاد شریف کې ناست یاست الله تعالی دې تاسې حاضري قبول کړي دا د رسول الله ذکر یو داسې ذکر ده که اوس زه بریک باندې پښه نه کېدم در مخامه پورې ځان نسي خلاصولی په دې باندې سړی مړی ځم نو دا ذکر مصطفی ده او زه چې په خپله ودرېږم بیا الحمدلله د الله تعالی مهرباني ده د اولیاء او نظر کرم ده راباندې انشاءالله ویده خلک راپورته کېږي یو دعا به وکړو چې الله تعالی دې حاضري د ټولو قبوله کړي الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إله العالمين پاک پروردگار دې ټولو حاضري لموږ سره په خپله بارګاه کې قبوله منظور کړي اله العالمین د نبي علیه الصلاة والسلام په ښایسته سنت هم برابر کړي اله العالمین دې محفل کې چې چا حصه اچولی ده کوشش کاوش یې کړی خپله بارګاه کې قبول منظور کړي اله العالمین په دې کور کلي باندې خپل خاص کرم فضل مهرباني وکړي اله العالمین په حاضرینو کې د چا څه زاړه واړه له دې دنیا تللي د ټولو بخشش او مغفرت وکړي په مال په ځان په اولاد په ایمان خیر او برکت کړي اللهم احفظنا من زوال الإيمان اللهم احفظنا من شر نفسي والشيطان اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه